تیروي خو ژوندون هر څوک ځان دپاره ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تیر شي. سلامونه ملګرو، ذاکر رحمان یم. د ټولو نه مخکې خو وړوکی اختر ډېر مبارک شه، ټولو ته دې مبارکي وي. او بعد د هغه نه سعودي عرب کې چې کوم ملګري دي خاص کر په القصیم کې، نو ټولو ته دا یو اهم پیغام دی او یو ضرور خبره ده. څنګه چې تاسو ته معلومه ده ملګرو، په القصیم کې چې کوم دی تنظیمونه خو کم کو شروع دي او په نش حساب دی، مطلب نشته پکې. نو منهیل په نوم به یو تنظیم جوړیږي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده دلته خو مرګ دی، مرګ خو په هر ځای کې د مرګ نه خلاصې نشته دی. او اکثر چې سعودي عرب کې مړی وشي نو بیا اکثر چې کوم دی په میاشتو یا په ډېرو ورځو کې چې کوم دی دلته کې پروت وي، تلاجه کې د څه وجې نه پروت وي، اکثر د هغه اقامه ختمه یا د هغه پسې خروپ یا هغه پسې نورې څه مسلې، نو اکثر چې کوم دی دلته بیا پروت وي. او دا خو داسې یو قانون دی چې دلته کې که ته مړی مې ته به خپل کاغذونه پاکې ځان به روغې. نو هغې دپاره چې کوم دی تنظیم دی، او تنظیم ډېر یو ښه شی دی، ډېر یو ضرور شی دی. مطلب که څوک مړ شي نو د هغه دپاره چې کوم دی کاغذونه ټیکول دي، هغه به ورله ټیک کوي، هغه به چې کوم دی پاکستان ته لیږي او ملګری به ورسره لیږي، او زر ته زره چې کوم دی مطلب یو کار په 20 ورځو کې کېږي نو هغه په 10 کې وکړي. په وجه د دې چې هغه پیسې راغونډې شي، تقریبا 25-20 روپۍ دومره پیسې هم دي. نو ښه شی دی تنظیم. الله خو ټول عمر ټول ژوندي لري، خو لکه مرګ د ساه هېڅ پته نه لګي. نو هغې باره کې تنظیم جوړېږي. ټول ملګرو ته پکار ده چې په دې کې شرکت وکړي او ځان پکې چې کوم دی حاضر کړي، ولې چې مرګ هېڅ پته نه لګي. د هغې نه بعد ملګرو اسماتي او د خپې ماتي هغه بېل څه ترتیب دی. مطلب چې چا لاس مات شي یا خپې ماتې شي نو هغوی څه به منډه تړله وهل کېږي او تنظیم داسې ډول پیسې هم ورته میلاویږي. مطلب که دلته علاج کېدو خو دلته به کېږي، او که دلته علاج نه کېدو نو پاکستان ته به لیږي. نو هغه له به پیسې هم ورکړي، ټکټ به هم راخلي. دا یو ښه شی دی، یو ښه موقع ده. نو راځئ د دې نه فایده واخلو. باقاعده زه تاسو نمبر هم شیر کوم، په دې نمبر تاسو رابطه هم ورسره کولی شئ. مشران دي، عثمان خیل دي، خو تکړه او نران کسان دي. په القصیم کې چې کوم دی داسې یو تنظیم بل نشته دی، او په کلونو خلک دي دلته کې، خو تنظیم نشته. د دې نه مخکې چې کوم دی یو کس وفات شوی، الله پاک دې وبخي، یادولی خو نه شو. نو هغه کس چې کوم دی ډېر وخت پروت و په تلاجه کې، په وجه د دې چې هغه هر څه خراب و، هغه پسې خروپ و. نو زه کسانو ورله بیا چنده منده راغونډه کړله په یو ځای کې په بل ځای کې. نو چندم بیا داسې چې تاسو ته ښه معلومه ده چې حالات خراب وي، بیا چندې هم ډېر نه راټولېږي او پیسې دلته ډېرې لګي. نو دې تنظیم کې ځان شریک کړئ. زه تاسو ته نمبر هم شریکوم او واتساپ هم پرې ساده رنګ هم ورته کولی شئ. خاص کر د القصیم کسانو لپاره چې کوم دی ډېره زیاته فایده ده. خوشحاله آباد اوسئ. ډېره مننه.